13 جمعه د الله د ذکر په باره کې خبره شوې وه. د انسان په زړه باندې د ګناهونو داغونه لګي. حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله یو بنده ګناه وکړي نو د دې بنده په زړه باندې د ګناه یو تور داغ ولګي. بیا د هغې نه وروسته دویمه ګناه وکړي بل تور داغ په زړه باندې ولګي. روزانه ګناهونه کوي په زړه باندې د ګناه داغونه زیاتېږي. یو وخت داسې راشي چې دا ټول زړه د ګناهونو په داغونو باندې ګندا او ککړ شي. د هغې نه وروستو دې بنده ته حق خبره ناحق او ناحق ورته حق ښکاري. د زړه صفایي د ذکر الله په ذریعه باندې کیږي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لکل شیء ثقالۃ، د هر یو سیز د پارا چمک وستون کې شی وی. وثقالۃ القلوب، او د زړونو پاکون کې شی ذکر الله، د الله ذکر دی. بنده چې الله 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 وای په ګناهونو ککړ زړه دا به صفا شي. کله چې زړه د ګناه نه پاک شي دغه زړه کې بیا الله اوسېږي. نو دا زړه د ګناه نه پاکول دا په ذکر الله باندې کېږي. او که بنده وای چې فوري طور ما چې سکړی دی هغه ټول د ګناهونو غلاظت رانه ختم شي زه صفا شم، سمدستی توبه وستل پکار وي. بنده چې په اخلاص سره د ګناهونو باندې ندامت اختیار کو، توبه یې وستلا، د ټول ګناهونه به معاف شي، د ګناهونو هغه ګندګي به صفا شي. او څومره ګناهونه کړي د هغې په بدل کې هغومره نیکۍ به ورله ولیکلی شي. توبه وستل پکار دی. الله جل شانه فرمائی یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو تاسو توبو باسے الاللہ اللہ تا، یعنی رجوع کے اللہ تا. او داسی رجوع توبتا نصوحا چی آغا پخ رجوع وی، پخ توبه وی چی بیا واپس دغی گناہونو تران شی. با اخلاص سره توبه وستل دا د الله ډیر خوښوي. او د دې الله رب العالمین دومره صله ورکوي چې څومره ګناهونه بنده کړي وي هغه ټول ورته معاف شي، او چې څومره ګناهونه کړي د هغې په بدل کې هغومره نیکۍ وله مقرر کړي. پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرامو تپوس وکړ چې بنده په اخلاص سره توبه وباسي ټول ګناهونه معاف کیږي. پیغمبر علیہ السلام فرمایل وی او ټول ګناهونه معاف کیږي. نو بیا صحابو تپوس کړی دی که ګناهونه ډیری نو بیا هم معاف کیږي.
پیغمبر علیہ السلام و تو فرمایل د سمندر د زګ برابر ګناهونه هغه ټول په یوه توبه باندې معاف شي او به بخلی شي، خو شرط به پکې دی چې دکې به اخلاص وي. د اسلام او د کفر په منځ کې یوه پوله ده، د ایمان او د کفر په منځ کې یوه پوله ده. اوس د هغې پولې نه د کفري علاقې نه اسلامي علاقې ته، د کفري عقیدې نه اسلامي عقیدې ته په دې پوله چې را اوړې نو دې پولې ته ویلی شي توبه. او بنده چې یو ځل په اخلاص دا توبه لفظ خولې له راوسته نو ده چې اخوا سم کړي وو هغه ټول ورته معاف شو، دې غاړه د اسلام او د ایمان علاقې ته راوړې د دې صفا سوتره راغی. توبه انتہائی آسان لفظ دی، پدې باندې بنده ته څه مشکل نه پیښیږي. دانشته چې توبه وباسي نو دونه دونه روجې بنیسي، دونه دونه خیراتونه صدقات بکې، دومره نوافل بکې، دا پکې نشته. بنده چې په کم ځای ولاړ دی نو واپسی دی نه کوي، کم ځای پورې زندگی تیره کړې ده او څومره ګناهونه ماضي کې شوي دي، په هغه ټولو ګناهونو د ندامت او د خپېمانتیا اظهار دی وکړي، الله نه د معافي وغواړي. باقي مانده چې کم سفر او مزل او زندگی ده هغه ټوله زندګۍ کې د نیکۍ اراده دی وکړي، د ماضي ګناهونه ټول په خپله به ختم شي. د توبې دپاره هیڅ شرایط نشته چې دونه نوافل به کې، دومره به ذکرونه کې، دومره به خیراتونه کې، دا نشته. البته یو څلور شرطونه په توبه کې شته. د لفظ توبې په دې لفظ کې حرفونه دي، هغې کې هم اشاره شته. توبه د څلورو حرفونو نه جوړه ده، یو د تی، بل واو، بل بی، وپسې آخر کې هی. دا څلور حرفونه دي. په تی کې اشاره تیر شوې زمانې طرف ته ده چې په ماضي کې څومره ګناهونه تیر شوي ما کړي دي، د هغې نه زه دست برداره کېږم، زه توبه وباسم. او په تیر شوي وخت باندې ندامت اختیارول. ورپسې واو، واو کې اشاره وقت موجوده ترا چې موجوده وخت کې د توبې الفاظ خولې له راځي، خلاص به د ګناه نه پاک وي، دا نه چې په ګناه کې مشغولې او بیا هم توبه توبه کې. پېښور کې پخوا زمانه کې سینماګانې به وي، د هغې د فلمونو د کتو، د ډرامو د کتو دپاره ټیکټونه به خلکو اخیستل. یو سړی دی په یو لاس کې تسبیح نیولې دي او استغفر الله استغفر الله وایي، او بل لاس یې داسې اوچت نیولې دی چې ټیکټ راله راکړه د فلم. یو لاس کې الله الله استغفار استغفار، او په بل لاس د فلم او د ګناه ټیکټ اخلي. نو په وخت موجوده کې به ګناه نه کې، توبه چې وباسئ. چې بنده توبه م وباسي او ورسره ګناه م کوي، نو دا توبه توبه نه ده، بلکې توبې د لفظ پر پورې خندا کول دي. د دې نه به ځان ساتو. دویم حرف هغه د واو دی، واو کې اشاره وقت موجوده ته ده. دریم حرف هغه د بی دی، په بی کې اشاره باقی مانده زندگی طرف ته ده. ماضی، حال او مستقبل
په بے کې اشاره باقی مانده زندگی یعنی ستا د مستقبل طرف ته ده چې راتلون کې زندگی کې زه به ګناه نه کومه کلکه اراده بکې بیا راتلون کې زندگی که خطا شوی نو بیا به توبه وباسې ته به وختي طور چې کله توبه وباسې نو چې څه د تیر زندگی کې کړي په هغې به ملامتیا اظهار موجوده به لاس د ګناه نه پاک او آینده به کلکه اراده کې چې ګناه به نه کوم بیا انسان دی ممکنه ده چې د ده نه دا توبه ماته شي او ګناه خطاطي وشي نو په هغې به بیا توبه وباسي یو بنده سل ځله توبه وباسي او سل ځله ګناهونه کېږي نو که سل ځله توبه او سل ځله ګناه نو چې دی کلم توبه وباسي الله به معاف کوي خو توبه کې به اخلاص وي یو بنده دی ګناه یې وکړه احساس ورته وشو چې ښه مې ونه کړل پې نه شو الله نه معافي وغوښته استغفار یا الله زما توبه بیا به نه کوم لږې ورځې تېرې شي دوباره بیا ګناه وکړي نو هغه مخکې چې کومه توبه ویستې وه هغه قبوله شوې ده هغه ګناه معاف شوې ده بیا چې ګناه وکړه بیا ورته احساس وچو بیا توبه وباسي بیا ګناه معاف شوه توبه قبوله شوه که د ده نه زر ځله توبه ماتېږي او دوباره توبه وباسي نو دا دوباره توبه چې وباسي دا به قابل قبول وي او چې کومه توبه نه قبلېږي هغه درته وایم یو بنده ګناه وکړي او د هغې نه پس پړه کېدای چې نن خو مې کار وکړو نن به توبه وباسم خو سبا به بیا دا کار کوم پړه کې د ګناه نه توبه وباسي او په دغه وخت کې پړه کېدی چې سبا به هم کوم سبا چې ګناه کوي او توبه وباسي نو هغې کې بیا وایي چې بل ورځ به هم کوم یعنی پړه کې دا اراده نشته چې آینده نه کوم د ده اراده ده چې زه روزانه دا ګناه کوم نو اوس که دې سل ځله توبه وباسي دا توبه نه قبلېږي ځکه د توبې دریم شرط دا دی چې باقی مانده زندګۍ کې د ګناه اراده به نه کې ځان به ساتې او هغه شرط پکې نشته د دې د وجې توبه نه قبلېږي ورپسې څلورم حرف هغه د هې دی دا درې شرطونه د توبې بنده کې راغلل نو څلورم حرف د هې دی په دې کې دته خوشخبری ملاویږي هغه دا چې تا درې شرطونه په ځان کې پیدا کړل نو څلورم حرف د هې ته اوس په هدایت شوې دا هدایت یافته کېدو بشارت او خوشخبری الله درکړه د توبې څلور حرفونه دي او دغه څلور شرطونه دي بنده په اخلاص سره توبه وباسي ته د ټول ګناهونه معاف کیږي حدیث مبارک کې راغلی دی بنی اسرائیلو کې یو بدماش سړی و هغه یو کم سل قتلونه کړي وو پخوا دور د جهالتو دغه بنی اسرائیلی بدماش یو کم سل قتلونه کړي وو آخر کې احساس ملو شو چې زه د توبه وباسم نو چل نو ورته چې زه به څنګه توبه وباسم نو چېرته یو راهب و هغه له لاړو او تپوس ته کوي چې ګناه مې کړې ده توبه ویستل غواړم خدای به مې معاف کړي دغه راهب ورته وایي تاسو ګناه کړې ده وایي ده ورته وایي چې یو کم سل قتلونه مې کړي دي او نن په صدق سره توبه ویستل غواړم چې زه به معاف شم که نه همدغه
راهب ورته وایي چې تا دومره لوی جرمونه کړي دي تم لا د توبې پته مې دومره عظیم جرم دا خو قابل معافی نه دی ته به نه معاف کېږي الله دې نه بخي دغه بدماش ورته وایي چې ښه ما یو کم 100 قتلونه کړي دي او د دې په تس کې به زه دوزخ ته ځم سوځم به ما نه بخي نو یا یو کم 100 او یا پوره 100 دغه راهب هم پکې قتل کو چې دا 100 خو پوره کم د دې نه پس تللی خو په زړه کې دا احساس به پیدا کېدو دا خیال بتلو راتلو چې تا ګناهونه رجسټر ډکې کړي دي څه به در سره کېږي توبه ویستل پکار دي د بل چا نه تپوس کړی دی یو عالمو هغه نه تپوس وکړه چې ما 100 قتلونه کړي دي ما به الله معاف کړي که نه دغه عالم ورته وایي چې ته په اخلاص سره توبه وباسې الله به دې بالکل معاف کړي خو شرط به پکې دا وي چې ته به دا توبه دلته نه وباسې یو بل علاقه ورته یاد کړوي هلته ډېر خلک نیکان دي اکثر خلک په هغه علاقه کې ښه خلک دي ته به دا خپله د خرابو د جرایمو علاقه پرېږدې او د نیکانو خلکو علاقې ته به ځې نو هلته چې توبه وباسې بیا به هلته زندګي تیرې بار به نه راځې دې د جرایمو د علاقې ته به نه راځې نو ستا توبه به قبوله شي الله به دې معاف کړي نه دغه د 100 مقتولینو قاتل دغه تل دی د توبې وستلو د پاره پلار کې د مرګ ټیم پوره شوی دی سمنځ پورې مزل کړی دی او داغې نه پس راپروت دی مړ شوی دی اوس فرشته دوه ډلې دي یو ډله د نیک بندنه روح اخلي او بل ډله د بد بندنه د خراب بندنه روح اخلي نو دوه قسمه فرشته وي اغیر روان دي دا د خو خلکو نه چې روح اخلي هغه وی چې مونږ بردنه روح اخلو د خرابو خلکو نه چې روح اخلي هغه فرشتو وی چې نه دی خو خراب دی مونږ به روح اخلو دغه د خو خلکو نه چې روح قبضه کوي هغه فرشتو وته وی چې دی خو توبې ل روان دی دا نور فرشتي وته وی لا رسیدل خو نه دی ټیک د چې توبې ل روان خو لا خو رسیدل نه دی په لار کې مرګ راغلی نو توبه خلا وسته نه ده د دې د وجه مونږ به دنه روح اخلو خو په تکلیف او په سختۍ سره د نیکانو خلکو نه روح چې اخلي هغه فرشتو وسره اختلاف کو وای مونږ دی وته نه پریدو خبره لاړه د الله دربار کې حاضری وشوه د الله نه تپوس کوي پروردگار زمونږ اختلاف راغی دا یو ډله وی چې د نیکانو خلکو روح مونږ اخلو دنه به مونږ قبض کو دا بل ډله وی دا بد سړی دی دنه روح به مونږ قبض کو اختلاف دې پس وحل کیږي وی الله پاک دې فرشتو ته حکم وکړي چې تاسو دواړه ډلې لاړې شئ دې چې د کمې بدې علاقې او د خراب کلی نه را روان دی د هغه ځای نه د د ملاس ته کوم ځای چې پروت دی دغه ځای پورې ځمکه کچ کې او د نیکانو د ځمکې فاصله کچ کې چې دې کمې علاقې ته نږدې او د هغې علاقې مطابق فیصله به کېږي فرشتې راغلي دي چې دواړه طرفو ته ناپې اغېشتې دی نو د خپلو د جرمونو د ځمکې نه دوه لیشته د نیکانو خلکو علاقې ته نږدې و د جرمونو چې کوم ځمکه وه د هغې نه په واغېشتی شو د هغې نه لرې او د نیکانو خلکو علاقې ته نږدې و او فرق څومره یو دوه لیشته و حالان کې داسې نه وه پیغمبر علیه السلام فرمایي وای دا بنده چې دله مرګ راتو را پریوتو
دغه وخت کې د جرمونو ځمکې ته نږدې و، خو چونکې دکې اخلاص و، په اخلاص سره د توبې طلبګارو، د دې په وجه د خرابو خلکو ځمکې ته جوختو. الله دې ځمکې ته حکم وکوي ته خوره شه او د نیکانو خلکو ځمکه هغې ته ته ورته راټوله شه، نه هغه ځمکه لنډه او دا بله اوږده شوه، دې ته خود به خود الله لرې کړ. حالانکه د بدانو خلکو ځمکې ته نږدې، خو الله د زړه ته کتل په هغې فیصله وکړه. نو معلومه شو په دې حدیث مبارک کې دا کومه واقعه ده، دې کې زموږ دپاره دا سبق او عبرت پروت دی چې موږ هر څومره دفترونه د ګناهونو ډک کړو، په اخلاص سره د توبې طلب راکې راغې، ټول ګناهونه به معاف شي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی د هر ګناه په وجه په زړه باندې د ګناه تور داغ لګي، بنده کوي چې زه سمدستي الله ته نږدې شم، نو دې د خپلو ټولو ګناهونو نه توبه وباسي، استغفار دې ووایي، د دې توبې په برکت به الله د جهنم نه لرې کی او جنت ته به تلو والا جوړ کی. اللہ پاک دے دا عمل کولو توفیق را نصیب کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.